زه د تاریخ نه مونږ هم خبر یو. که چېرې مثال په طور په د کلپاڼۍ جګړه شوې شاګوړه بابر راغلی دی د هغې بدل ما په ګلبیله کې اخیستی دی، جنګ ګلبیله کې دغه بدل ما اخیستی دلته کې 1000 کې ګیانیان چې کوم دی دا مړي دي پای کې یوسفزو ته شکست شوی دی پای کې. دویم که د کاټلنګ جګړه ماته څوک یادوي چې په کاټلنګ کې دلزاق تښتېدلي دي، هېڅ چېرته نه یم تښتېدلی، اوس هم به دغه کالو خان کې یم او بیا به پکې یم بیا به پکې یم بیا به پکې یم. ټیک شو، تاریخونو ډېر زیاتی کړی دی، ظلم یې کړی دی، یو سړي ځان له خپل آخرت دروند کړی دی چې یو قوم په ځمکه موجود دی ته خلکو ته وایي دا نشته دی، دا شته، موږ یو په دې ځمکه باندې ښه په عزت سره ژوند تېرو، ښه په اوچت سر باندې ژوند تېرو، چا سره ظلم زیاتې نه کوو، د بل ظلم زیاتې هم نه برداشت کوو. نو په دغه جنګ کاټلنګ چې دی کوم یادوي، نو جنګ کاټلنګ کې دی د خدای پاک وبخښي دی بعضې وخت کې دی تاریخونه پټوي، تاریخ نه خبر هم نه لري. دی د خالنامه وګوري د بایزید انصاري کوم تحریک چې راغلی د صحابه ته، هغه سره 700 کسان د خپل خاندانو او 28 قبیلې ورسره چې کوم دی دا سره د مندرونو ورسره وي. یوسفزي ته نه خلاف دا خبره وږدېږي، خو دې کې هم فرق دی. بیا هغه دلزاقو ته یوسفزو رالل او دغه 28 قبیلو ته دې شکست ورکړی دی، بلکې دومره غصه بیا تېره شوې ده په هغې کې چې هغې کې بیا زموږ مشرانو د حد نه تجاوز کړی دی. په هغې جګړه کې زموږ مشرانو د حد نه تجاوز کړی، 28 قبیلې دغلته چا ووالې، 2000 کسان یا 1700 کسان د چا نه مړي دي، په خپله نه و چې دغلته کې په مینۍ کې په جګړه کې مړي دي، قبرونه دي دغلته او هغه قبرونه دي په خپل د شهداو قبرونه دي ختم کړلو، ویړو ځمکو کې پټو کې پټ کړلو. نن به دې ځمکه باندې مونږ ښه په عزت سره وخت تېرو. هر قوم یو لوی ستر تاریخ لري. که ته مامند وګورې ایمل خان څوک و، خوشحال خان خټک سره څوک ملګری و، ایمل خان ورسره مغولو اصلي شکست چې کوم دی دغه ورکړی دی، ایمل خان ورکړی دی، خوشحال خان خټک ورکړی دی او دریا خان افریدي ورکړی دی. افریدي هم خپل دغه لري، په کار دی چې هغوی فخر وکړي چې هغوی نورو قومونو ته سپک وګوري چې بهی موږ خپل قبایلي نظام هم برقرار ساتلی دی او په سمه ده نه موږ قبضه شو، سمه مې ده نه م راټینګه کړه، تجارت مې نه م راټینګ کړو. نن لوکوټي چې کومې په جرګو کې هم خبرې کېږي، تاریخ زه یو ستر تاریخ لرم، تاریخ ما په ټوله نه شي. د پښتون تاریخ چې شروع کېږي دا به دلزاق نه شروع کېږي، دا به د بل ځای نه شروع کېږي. دا ګورئ یاد ساتئ ښه چې دلزاق پکې نه د پښتون تاریخ به نه شروع کېږي. بل مونږ د وخت سره یو وجود لرو، مونږ حق کارونه کړي دي، مونږ ناحقه نه دي کړي. مونږ ما نه یو پیره چا تپوس وکړو چې تا د مغولو ولې بدي شوی، ما ته یې دا چل چې مغول په کومو کارونو باندې خوشحالېدو مونږ هغه نه کولو، مونږ هغه نه دي کړي. مونږ مغولو سره هر ټایم جنګېدلي یو، بل مغولو زموږ هر ټایم چې کوم دی جلاوطني کړې ده. هندوستان زما د خلکو نه ډک دی. اخري جګړه چې زموږ کومه شوې ده د دې یوسفزو په سر باندې مغولو سره شوې ده، دې مونږ ځان سره ملګري کړو، بیا هغوی ولا لالچ ورکړو او دې هغوی سره شو، مونږ یې په ډاګه پرېښودو. اخري جګړه زموږ په صوابۍ کې وشوله، 2.5 لکه خاندانونه په هغې کې زما جلا وطن شو او دا یوسفزي بیا هغوی سره ملګري شو. او د هغې نه علاوه چې کوم دی دلته ډېر لوی قتل عام وشو، مغل پکې هم مړ دی، یوسفزي پکې دغه دلزاقو بنګلې نه وچولي. تاریخونه چې دي لیکي دا جګړې تکړه خلک یادوي، دا کمزوري خلک نه وو. هغه ځای کې چې کوم دی هغه جګړه وشوله، 2.5 لکه خاندانونه زما د قوم چې کوم دی هغه جلا وطن شو، هغه په هندوستان کې وکرلی شو. که وګوره که ابایون راغلی دی هغه ویلي دي چې بهی دا خلک په یو ځای باندې مه پرېږدئ. که اورنګزیب لمګیر راغلی دی هغه دا خلک په یو ځای نه دی پرېښی. که شاهجان راغلی دی هغوی سره دی جنګېدلي دي په یو ځای نه دی پرېښي. که اکبر راغلی هغه سره دی جنګېدلي دي په یو ځای دی هغې نه دی پرېښي. ټیک شو. بل تاریخونو کې چې کم خلک په مو باندې راچېدلي شوي دي هغوی خلکو بیا دې سره هم بیا لبې کړي دي. دا خو چې ته دغه وګورې دا څه ورته وایي اخوند دروېزه واوره چې څه وایي اخوند دروېزه چې کوم خپل تاریخ بیا بیانوي. بل دا واوره د تاریخونه د پښتو تاریخونه د 2-3 کسانو نه ګیر چاپېره ګرځي، د توارح حافظ رحمت خان نه ګرځي خو هغې کې هم دې تبدیلۍ کړي دي، او د خوشحال خان خټک نه ګیر چاپېره ګرځي او د اخوند دروېزه نه ګیر چاپېره ګرځي. نو چې تاسو لکه مثال چې تاریخ بل تاریخ ډېر وسیع شی، تاریخ یو کتاب دی چې زه به یو کتاب وګورم دا تاریخ د نن سبا نوي سرچ والا خلک چې راوته هغوی اوس لکه مثال په طور پخوا په اس باندې خلک ته نو په اس دونه مزل نه کېدو، یا به په کچر باندې ته، یا به په خر ته، یا به پیاده ته. اوس جازونه شو، ریل ګاډي شو، موټرې شوې، مختلف څیزونه شو. نو اوس چې کوم جدید خلک کوم دغه کوي تحقیق یا بل شان تېرې، اوس چې ډي ان اے کېږي نو ډي ان اے کې ګورم ټول خلک پښتانه نه دي. ګوره دا م یاد وساتئ،
ډي ان اے کې ګوره ټول خلک پښتانه نه دي، دا خو صرف د پښتو هغه اثر خلکو اخیستی دی. نو موږ یو د قوم په دې ځمکه باندې موږ مخکې وو، موږ اوس هم یو، موږ خپل ژوند په یو عزت سره تېرو، په خپلو اوقاتو کې اوسو، د چا عزت سره لبې نه کوو، په چا باندې حمله نه کوو د چا په عزت باندې. خټک د خوشحال خان خټک هم د لوی سړی ما ته بل نه ښکاري په قومونو کې. هغه کې ډېر صفات وو، ګوره هغه جنګجو وو، هغه طبیب وو، هغه شاعر وو، هغه سردار وو. هغه په خپله دې وخت کې زما په ټول دنیا کې زما برابر سړی نشته. 56 خو د هغه زامن وو، 32 پورې تقریبا د هغه لوڼه وي. او چې هغه کوم خپل تاریخ بیان کړی دی هغه په شعرونو کې بیان کړی دی، که هغه خبرې کړي دي هغه په شعرونو کې کړي دي، که هغه هر څه ویلي دي هغه د ټولو قومونو ډي ان اے کړي دي. یو یې نه دی پرېښی بغیر د دلزاکو نه. دلزاکو په باره کې وایي چې د دلزاکو جونې چې په قهر غوسه راشي قهرجنې د دلزاکو جونې پټ سپاهان پرې باسي چې په قهر غوسه راشي قهرجنې. دغه شابولی ته دغه و. مونږه چې ته په عزت چا سره سمجوتا نه ده کړې، مونږه غلط کار په تاریخ کې نه ده کړی. زمونږ هر بشر سره به شیخ لیکلی شي، شیخ تپور، شیخ احمد، شیخ ملیخ، ٹھیک شو، شیخ آدم، دی سره به شیخ لفظ لیکلی، شیخ لکه شیخ القرآن، دا ټول نومونه چې دی سره به دغه لیکلی شي. زمونږ مشران زمونږ قوم چې کوم دی نو دا فضول کار دی نه دی کړی، موږ د خلکو سره همدردۍ کړې دي، موږ خلکو سره هر څه کړي دي. نو بس زه خپله خبره ختموم په دې ځای باندې. خبره اوږده شوله خو لکه دا بعضې خبرو ته کېدو وي نو ما ځکه دا خبره تاسو کې تکلیف میلو شوي، معافي غواړم. والسلام.